وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. زما د ویورز کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کوم حدیث چې ما ولوستلو په دې کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم یو ډیره اهمه خبره کړې ده چې هغه د نوجوانانو دپاره بیا خاص کر چې نوجوانان د دې خبرې خیال نه ساتي. دا خبره زه ستاسو سره شیر کول غواړم او دا د نورو ملګرو سره هم شیر کوي. او درې قسمه خلک داسې دي چې د هغوی سره الله تعالی په ورځ د قیامت باندې خبرې هم نه کوي او الله رب العالمین د هغوی سره د رحم معامله نه کوي. مطلب دا چې دا به د الله تعالی د رحمت نه لرې وي او الله رب العالمین د طرف نه به د دې خلکو دپاره یو دردناک عذاب به هم وي. او بل دا چې الله رب العالمین به د دوی تزکیه هم نه کوي. دا درې څلور قسمه عذابونه ورته الله رب العالمین ورکوي. نو دا اوس پیژندل پکار دی چې دا درې قسمه خلک کومه دي چې موږ یې وپیژنو او موږ د دې نه ځان سکو، د دې نه ځان وساتو او د هغه خصلتونو نه ځان وساتو چې الله رب العالمین موږ د دې درې قسمه عذابونو نه څه کړي، د دې نه موږ بچ کړي. یو دا کوم حدیث چې ما ولوستلو په دې حدیث کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کړله. هغه سړی چې د هغې دا لنګ نه دی، دا پینسي کله د پړکو نه لاندې وي، نو د دې دپاره الله تعالی په ورځ د قیامت باندې دا قسم عذاب څه کوي ورکوي. دردناک عذاب به یې سخت ترین عذاب به ورته میلاویږي. نو دا وړه خبره نه ده. زما نوجوانانو ته ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې کوم نارینه دي چې هغوی د دې خبرې خیال وساتي او په دې باندې عمل وکړي. دا خبره ډېره اهمه ده ځکه چې یو کس ولاړي په مانځه کې ولاړي او دا پینسي د پړکو نه ښکته وي، نو د دې مونځ الله رب العالمین د سره قبلی هم نو په دې زه قسم خورم چې الله رب العالمین د دې مونځ څه کوي، دا نه قبلی. نو چې ستا مونځ الله رب العالمین نه قبلی او ته جومات ته لاړ شي او هلته د پینسو خیال نه ساتي، نو پکار چې موږ د پینسو خیال وساتو. دا پینسي سي دا بری د زنانه دپاره ښکته پکار دي او د نارینه دپاره د پړکو نه اوچتې پکار دي. او بل حدیث کې دا راځي چې هغه سړی چې هغه چا سره ښېګړه وکړي، چا سره تعاون وکړي، چا له څه پیسې ورکړي، ښېګړه ورسه وکړي او بیا ورته هغه ځباتي چې یاره ما ته دومره روپۍ درکړې وې، دومره پیسې مې درکړې وې، ته ماله دا کار ولې نه کې. اکثر خلک بعضې داسې کوي که نه، چا سره ښېګړه وکړي نو هغه والا بیا کار نه کوي. نو دا ورته وایي چې یاره ما ستا سره دومره ښېګړه کړله او ما سره پیسې درکړلې او دا مې کړلي که نه. نو دغه پیسې چې ځباتي نو د یا دغه قرض یا د چا سره قرض معامله کړې وي یا د چا سره نور څه تعاون کړی وي، نو دا بیا ځباتي. نو چې دغه ځباتي نو د دې دپاره هم څه دی، د الله رب العالمین د طرف نه سختترین څه دی، د عذاب دی چې هغه به الله رب العالمین به ورته نه خبرې کوي او د الله رب العالمین به د دې کس دپاره دردناک عذاب څه کوي، دا به ورکوي. دریم نمبر هغه کس دی چې هغه خپله مبیعه خرڅوي، خپل یو څیز دکاندار دی او هغه څیز خرڅوي چې هر یو څیز چې خرڅوي چې هغه مثال په طور باندې سبزي خرڅوي، نور څه خرڅوي او دا په دې باندې قسم خوري چې زما دې قسم وي چې ما دا په دې څیز باندې په دې ریټ باندې راوړی دی. اولا کې هغه په هغه ریټ باندې نه یې راوړی او بس د دې دپاره چې د خلکو نه پیسې په څه طریقه باندې ترلاسه کړي او ګټه وکړي چې زما پیسې ډېرې شي. نو الله رب العالمین فرمایي چې د دې دپاره هم څه دی، دا دردناک عذاب هم دی او الله تعالی به ورته د رحمت په نظر باندې هم نه ګوري. نو پکار چې دا درې قسمه خویونه چې دا د ځان نه وساتو، دا د ځان نه بچ کړو، د ځان نه لرې کړو او الله رب العالمین د عذاب نه ځان څه کړو، د دې نه ځان وساتو.